نیسئ. دا شیطان کله ګوري نورانی جال مخکې کوي. شیطان موږ ته څه وایي؟ زه د حجاب کې ساتلی وم ډېر وخته. شیطان څه درته وایي؟ ته څه شی؟ ته ګناهګار او بدکار او سیاکار، ته بلا مریدان نیسي. دې ځان سره خوشحالي چې ګینې زه خو ډېر که نه عاجزي مې وکړه. عاجزي نه ده، شیطان دی بنیاد وي ستا د اصلاح نه ایستلی په دې خیال باندې. معصوم څوک دي؟ خو انبیاء علیهم السلام. ګناه خو د هر چا نه کېږي. تصوف کتب لیکي والقطب قد یزني، قطب د زمانې به کله به زنام کېږي، واپس به توبه وباسي. دا خو انسان دی، ګناه به شوي او د هغې نه به انسان توبه وباسي. او الہ العالمین حدیث قدسی کې سره راځي، وایي که دا ټول عباد پاکان مې ګناه نه کولې، ما به ټول ختم کړي وو، داسې قوم به مې راوستي وو ګناه به یې کولې، بیا به یې استغفار ویلې. سبحان الله. هغه ډېر خوښېږي. ګناهونه ما نه هم شوي دي او کېږي، تاسو نه هم شوي دي کېږي. خو خلفا په دې حجاب کې مه پرېوځئ چې یاره زه خو ګناهګار او سیاکار او زه ولې مرید ونیسم. علم ظاهر مولیانو ته دا وایم چې دا سوچ په هغه طرف کې ولې نه کوئ چې زه خو ګناهګار او سیاکار یم، دا درس ولې وکم. ګورې هلته بیا دا شی نه راځي. اما کوه که نه، زه څنګه طالب ته کښېنم او شیخ القرآن شیخ الحدیث شم، هلته دا حجاب نه راځي. د باطن د اصلاح په لار کې شیطان یو نورانی جال وړاندې کوي. ګورئ د شیطان ډېر خطرناک جالونه دي. یو جال واقعا ستاسو ذهن کلاولو لپاره پیش کوم. یو صاحب و هغه ماخوستن کې جمع ته روانو خټو کې پرېوت. سبا چې جمع ته ځینو یو کس راغی، شیخ دی د مټ نه ونیو، د خټو نه یې پورې ایسته. بله ورځ بیا راغی، دی د خټو نه پورې ایست. درېیمه ورځ ورته دا بابا وایي ته څوک یې دومره نیک انسان یې؟ وی ځان درته نشم ښودی، که ځان درته وښایم بیا اشنایي را سره نه کوې. وی نه ووایه څوک یې؟ وی ابلیس یم. ابلیسه؟ وی دروغجنه ابلیس هغه څوک چې خلک مانځه ته پورې باسي. وی ته څه خبرې؟ کومه ورځ چې خټو کې پرېوتې، تا ته چې کوم اجر میلو شوی دی یو خالق ته پته ده او ما ته پته ده چې تا ته څومره اجر میلو. ما وی دا مونځ وکړه، جمع وکړه، خو چې دې خټو کې بیا پرېنوځې هغه اجر درته میلو نه شي. شیطان داسې جالونه لري. کله چې داسې جال کې بیا راګیری چې ته به وایي دا دینداري ده او دا عاجزي ده او منځ کې به یې د اصلاح نه ایستلی. او دا ګوري په خپل شیخ باندې به اعتراض راځي. ستا شیخ چې تا ته سند د خلافت درکه او ته وایي زه د دې اهل نه یم، د اعتراض دې په چا باندې و؟ دا خو دې په خپل شیخ وکړه چې ما کې کمال نشته.